ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوه یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا مهال زه په امپایر کالج کې موجود یم. زما شاته دغه خویان دی چې دا زمونږ د مستقبل چې کوم دی نرسان هم دي، ډاکټران هم دي، او یو ډېر لوی بوج پرې را روان دی او دې کار ته وردانګل چې کوم دی نو دا ډېر زیات ګران دي، ځکه چې د ډاکټر او د نرسې او یا د نرس د دوی خوب چې کوم دی د دوی ژوند دا ډېر ستړی وي، د دوی یو جذبه وي. نو نن دا 13 پورې سټوډنټانې یعنې ټریلنګ له چې کوم دی دا 400 وومن اینډ چلډرن هسپتال ته ځي، کوم چې د پاکستان په لویو هسپتالونو کې شمارل کېږي. چېرته چې د میاشتې 3,500 14,500 یا 1400 یا 12,500 دا هره میاشت دی اورج دی چېرته هلته کې ډیلیوري کېږي. نور د مور او د بچي په دغه کې چې کوم دی علاج دی او دلته چې کوم ایم ایس دی عادل صاحب، نو اوس راتلونکي وخت کې د زنانه په غوږ کې مسله وي، په غاښ کې مسله وي، په سترګه کې مسله وي، د هډو کې مسله وي، نو دا ټول ډاکټران چې کوم دی نو دغه ځای ته را روان دي او بیا به مزید سره به د ګاینې نه علاوه چې کوم دی نو دوی به دغه زده کړه کوي. نو دوی روان دي، موږ ورله دعاګو یو، زموږ ورسره ښه زبردست تعاون به وي او دوی ته اوس انسټرکشن د دې ځای نه امپایر کالج نه د دې چې کوم ایم ډي دي سجاد علي تورنځی هغوی جاري کړل، څه ورته وویل او دوی به مستقبل کې څه جوړېږي خپله پیژنګلو کې څه به وایي. السلام علیکم، زما نوم مانور بهار علي دی. دلته کې امپایر کالج سټوډنټ یم. دلته کې ماشاءالله زموږ تیوریټیکل کلاسز ډېر ښه شو، ماشاءالله ډېر ښه قابل ټیچران دي زموږ. او زموږ ومن چلډرن هسپتال کې زموږ ډیوټي ده، موږ به هلته ټریننګ لزو او انشاءالله موږ به یو بیسټ سټوډنټ ځان دلته کې ثابتو چې یاره امپایر والا ډېره بیسټ سټوډنټس دي. او انشاءالله مخکې موږ دا کوشش کوو چې موږ خپل ځان کامیاب کړو او نور خلکو ته هم موږ داسې رویه هغوی سره پیش کړو چې هغوی زموږ نه خوشحاله شي، موږ ته دعا وکړي او یاره زموږ امپایر کالج سپورټ کې ډېر زیات. په څه باندې ستاسو بور دی؟ لکه دلته تاسو په څه باندې زده کړه وکړه؟ موږ خو دلته ډېر څه زده کړل سر، مینرز، موږ ته ډېر ښه ښه سران دي، ښه ښکلي کلاسز اخلي او سر بس موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ امپایر کالج ته راغلي یو. دغه هسپتال نه چې وځئ نو ډاکټره به یې که نه؟ انشاءالله. ښه جي څه به وایې تاسو؟ السلام علیکم، زما نیم مناهل علي دی، زه د امپایر کالج سټوډنټ یم. موږ ته دلته تیوریټیکل کلاسز کمپلیټ شو، موږ ته ډېر زیات دوی ډېر بیسټ ټیچران پرووایډ کړي دي، موږ د هغوی نه ډېره زیاته زده کړه وکړه. زموږ اوس په وومن چلډرن هاسپټل کې زموږ ټریننګ روان یو، 3 months زموږ هلته ټریننګ دی. انشاءالله موږ به هلته دونه څه زده کړو چې انشاءالله چې راځو ډاکټران به یو. ډپلوما څه کې کوئ داسې؟ موږ ډپلوما د LHV کې کوو. ګرانو کتونکو تاسو دغه سټوډنټانو خبرې واورېدې چې موږ به د انسانیت خدمت کوو او دلته کې حقیقت دا دی چې تربیت کوم ځای کې چې پوهه ورکړې کېږي هلته کې ماحول ته کتل دي. په دغه کالج کې اوس هم کلاسونو کې چې کوم دی نو سټوډنټانې ناست دي، خاموشي به تاسو ګورئ. نو دلته یو ډسپلن دی، دلته تحفظ دی، دلته د سټوډنټ ډېر خیال ساتل کېږي او په سوونو سټوډنټان چې کوم دی په مارننګ کې او په ایوننګ کې او زه وایم چې دا ټول دا ګوی ورکوي چې تاسو د کالج نه خوشحاله یې. دغه هسپتال کې چې کوم ټریننګ له ځای نو دغه هسپتال ته خوشحاله یې. د هسپتال باره کې تاسو اورېدلي دي چې خاص هسپتال دی ټریننګ پکې کېږي. صحیح. نو موږ ورله دعاګو یو وختن په وختن به ګرانو کتونکو زمونږ انټرویو راځي، دا خو 30 چې کوم دی نو هلته کې ځي، نور به دغه ځای نه د دې کالج هغه فارغېږي. داسې 400 ډسټرکټ هسپتال، الخدمت هسپتال، په مختلفو هسپتالونو کې چې کوم دی نو دغه ټریننګ ورکړی کېږي. نو دغه ته امید ساتو چې کومې زنانه ګیلې کوي د نرسانو نه، اکثرې نرسانې دا په موبایلو کې بوختې وي، هغوی ته نه تمه کوي او دوی بیا وایي الله ته منظوره ونه، الله ته خود منظوره وه چې ستا بېحسي وه. نو دا ټولې خبرې دا دوی سره ډسکس شوې چې دغه ګیلې کېږي، د دې ګیلې موقع چې چاله ور نه کوې او تاسو ته چې نورې نرسانې ګوري چې ستاسو نه زده کړه کوي. نو انشاءالله دا د امپایر کالج ښودنه ده او دوی به یو مثال قایموي. زموږ دعاګانې ورسره دي.